شپې هغه به چې خبره کوله داسې وکړه به یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی وکي یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی خامخا یو کوي ول ما په توحید کې یو رساله لیکلې و په توحید کې و چې رساله خلاص شوه د شپې پروتم یو دوه کسراله راتوي چې پاسه ومال چې څه چل دی وراتوي چې ستا خدای سره پیشي ده وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاري چې خدای سره می پیشي وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاري چې خدای سره می پیشي ده وی چې څو وخت کې بوتلم او خدای ته پیش کړم وراتوي چې نصیر الدین دا رساله تالی کړې ده ما چې یا الله دا مالی کړې ده وراتوي چې زار سمې درته معاف کړم نو عزیزانو لاړه خلک په دیوبند کې می تقریر کولو هغه ځای ولاړم چې په کوم ځای مولانا مدني درس کولو نو دا شعر مې وی چې مزتی الدهور وما اتینا بمثله ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه لاړې زمانه چې او زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه کړ دا زه به بیا په نوري صاحب څنګه پیدا کړی چې په کوم ځای باندې په دې د خدای نه ډېر شکر گزارم او ډېر شکر گزارم چې داغه د شاګرد نن د بخاری درس وره نو عرض می دا او عزیزانو چې دا ټول سيزونه د وسعت علم سره تعلق لري د دې لپاره ډېر وسیع علم پکار یو سړی راغی امام ابو حنیفه ته یو سړی ته ورغه دکاندار دی چې الکه دا یو سودا راکا سودا ورکا یو پیسې پکې کماو ودا پیسې نشته خو د دې بدل کې به یو مسله درته وک ورته پیسې مسلې ځان سره کېده پیسې راو باسا امام صاحب ډېر خپه شو چې زما د ادم رول علم چې دې یو پیسې قیمت نه کور تراغه خدا سورځ تیری شو هغه دکاندار په جړه جړه امام ابو حنیفه تراغه صاحب غرق شو ولی ویلور مې دا زما ډېر خوخه ده ما قران خورل او چې دا به هغه سړی ته په نکاح ور کوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکی اوس ټوله دنیا د چا چې د دې په مہر کې ورکی اصل تلور ودول غواړي امام ابو حنیفه ورته وی چې هغه تا ته چې یو پیسې د شینه ما ویلیو د خدای بنده کاغه شه درا کړو ما هم دا مسله درته کوله خو زاغه وخت کې مې په پیسې کوله اوس به د خدای په نامه درته وک لور چې چاته وده داغه سړی نه د لور په مہر کې قران والا نو د قران قیمت نه دنیا ده او نه و ما فيها ده نو قسم بدی منوهی او لور بدی موادش تاسو خیال راغی نو عرض داو چې مونږ دماغ کې وسط نشتا نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماء په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف ده یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی او کنا
بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو علماء ټول پدې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه 112 امام سے رحمت اللہ علیہ د 112 استادانو نه سبق ویلې چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ هم. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا هغه امام دے چې کوم متعلق اس شیعہ لګیا دي او فقہ جعفریہ چغي وਹੀ. نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقہ حنفی چغي وਹੋ او شیعه چې دی هغه د فقہ جعفریه چغي وي. نو کپ فقہ جعفریه او فقہ حنفی کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقہ امام جعفر صادق نزدا کړي وا نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقہ جدا ده او د امام ابو حنیفه فقہ جدا ده. خبره دا نه ده. خبره دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقہ د کم کتاب تصنیف کړي. دا فقہ جعفریہ چې دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نا یو نیم سل کال رستو دا د شیعو مليانو تدوین کړی دا. نو د شیعه مولا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه په کې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مليانو په هر زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالی دي کړ. قران کې راځي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هلاکت وی د اغلا سونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وی چې دا د خدای کلام دی. دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې اغیب په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام. نو الله وی چې ویل هلاکت او تبعید وی. بعض مفسرین وی چې ویل دا هغه کنده د په جهنم کې چې هر ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کنده نه امان غواړي. لکه قران کې راځي کم سورت ته ویل یوم یذل للمکذبین مرسلات
ما خو تاسو ته خوندم نشتا. په دې صورت کې وګوره دک دے ویل یومئذ للمکذبین. الله وی په دغه ورځ به د دروغجنو د پاره ویل کندوي. کم خلق چې دروغ وای او د دروغ وعده کوي د دغه خلقو د پاره به ویل کندوي. نو عزیزانو عرض میں داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې و د لاس د فقه تصنیف شتنا 150 کال رستو دا فقه جعفریه چې اوس شیعه وایي چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو. اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاساړو سملک پاتې نه دی، سملک پاتې نشو. کینی دوی تویل پکار دی چې الکته ملک کې قانون خو بداغه چای چې د چا اکثریت اکثریت د احناف دې تاسو په وړو کې مال گئے نو تاسو څنګه وایي چې مونږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغه د پاره جلوسونه او جلسې کوي؟ خو سړی نشتا، ملک نشتا، زور نشتا، قوت نشتا. کم ملکونو کې چې زور او قوت ته هغه ملکونو کې دا خلق اوسېږي هلته کلک نشي کولی. او دا ملک نه دی. نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ 112 استادان. دویمه خبره دادا چې د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علماء لګولې. ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم، زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده. د بادشاہ راغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل تاچو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار ده، لوی منصب به زما لاس کې راشي، خو ما د بادشاہ قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي. یو حدیث را پورن خطه ده ان نه پریدي چې زه قاضي شم. نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین، اغا حلال کړي شي بغیر د چړې نه. نو زه قضا ستا ځکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث میں ستا قضا ته نه پریدي. کم سړی چې د قوم مشر شي بے تیغ حلال کړي شي، بے تیغ. نو زه ځان بے تیغ نه حلالوم، زه د قوم قضا او مشري نه کوم. واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو. نو عرض میں داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعیو، صحابی چاہتا ہوئی چې پیغمبر لیدلی، تابعی چاہتا ہوئی چې هغه صحابی لیدلی.
علماء لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلي دي. 72 صحابه. علماء لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې په نابالغ توپ کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو اغم د صحابه رتبه ده او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلي لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده. په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خ زمانہ چرته وا یا چرته پیدا بشي. پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بهتره په زمانو کې زمانہ ده چې هغه د صحابه دور دی. ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زمانه ته نږدې ده نو د زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانہ ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم. نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې ده چې هغه کې بیا یو امام بل نشتا